په یو داسې معاشره کې اوسېږو چې کله لالچ او حسد مخې ته راشي نو کاکا داجي پاتې نشي او د تره بچی رور پاتې نشي. پاکستان دې نه مخکې به دا واقع د انډیا په فلمونو کې کتلې وي. نو زه درته څه وایم چې ما په فلمونو کې هم داسې څه نشته چې 3 روریانې وجلې په یو ټایم. زه کور ته رالم ما وله غاړه راکړه وایي نه وی بابا جان مې راوله بیا غاړه درکړو. ما د کوم شي نه راوست لکه دومره ظلم زه ګوره بیا راووتم مې نه شم چې زه ماشومانو ما ته برداشت ختم کړم نو زه چې مور سره ملاو شم زه چې خویندو سره ملاو شم هغې له به برداشت څوک ورکوي زه خپله غرق شم د برداشت نه ووتم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان ما نن چې په کومه موضوع باندې خبرې کوم او دا داسې یوه واقعه ده چې دا انسان جړوي هم دردوي هم او د هغې سره انسان حیران هم کی. په دې معاشره کې چې د پلار نه پس کمې رشتې ته داجي ویلی کېږي نو هغه د کاکا رشته ده. د رور نه پس چې کمې رشتې ته رور ویلی کېږي نو هغه د کاکا بچی دی. په یو داسې معاشره کې اوسېږو چې کله لالچ او حسد مخې ته راشي نو کاکا داجي پاتې نشي او د تره بچی رور پاتې نشي. دا وخت موجود ما د نوخار ضلعې د مانکي شریف په کلي کې څو ورځې مخکې دلته کې یوه واقعه مخې ته راغلې ده. تره او د تره بچي رالګېدلي دي او هغه نور درې د تره زامن تنکي ګلالي وژلي دي. د هغوی په کورونو کې غم دی. ما سره د هغوی یو ورور ناست دی. هغې ورسره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې ستاسو مننه چې زموږ دې ځای ته رالی او کتونکو ته ډېره مننه چې زموږ د اواز اوري زموږ د فریاد اوري پوه شو ځکه موږ سره ډېر زیات ظلم شوی دی او ماشاءالله تاسو ښه کار کوئ چې ظلم خلاف اواز اوچتوئ په دې لکه یو وي مخامخ اواز اوچتول یو وي د سوشل میډیا په دغه باندې پلیټفارم باندې نو دا ډېره یو ښه خبره ده. ټیک ده ښکلې خبره دې وکړه خو د هغې نه راځم د دې واقع طرف ته. واقع حقیقت کې کله شوې ده وخت څه و او ته چېرته کې وې؟ مونږ خپله بار اوسېږو. مونږ 4 وروریان یو. مشر ورور مو وقاص خان، دویم نمبر دی عباس خان، دریم زیمه سمیع الله او څلورم چې کوم دی شفیع الله. او 4 ورونه یو. مونږ 3 بهر یو نیشنل یو یورپ ملکو یو په سایپرس کې اوسېږي او 2 مونږ بهر یو اټلي کې یو. او زمونږ کشر ورور چې ما نه چې کوم مشر دی هغه پاکستان کې ټرانسپورټ کار کوي. لکه مونږ خدای پاک ښه کړي او په دغه دوران کې موږ د خپل کلي نه راغلي په 1 جون باندې زما واده و. موږ ټول وروران خپل واده ته راغلي وو. زموږ والد صاحب وفات شوی دی او د کینسر بیمار و. د دې د وجه موږ یتیمانان پاتې وو. هغه زموږ سترګو کې اوښکې اوسه پورې وي چې دې ظالمانو قاتلانو موږ ته بیا سترګې د اوښکو نه ډکې. موږ دا واده د دې دپاره وکړو چې موږ دا فیصله وکړو که نه چې زموږ د سترګو نه اوښکې ودرېږي د پلار د مرګ ځکه یو بیمار و. د دغه د وجې 2 کاله پکې تېر شو. قسم په رب چې په دې واده کې ما پلار پسې دومره جړلي دي دومره که نه لکه دغه زموږ د سترګو نه دغه غم لا هېر شوی نه و. دغه چې بل را باندې داسې حادثه راغله چې ځمکه وشله ما پکې دننه. حقیقت دی بالکل د برداشت نه ده. خو دا راته ووایه چې د دې وروڼو عمرونه دې څومره او دوی ودونه کړي دي که نه دي کړي؟ زما د مشر ورور عمر چې کوم و هغه 29 سال و. یو کم 13 کال عمر و. د بل ورور عمر چې مې کوم و هغه 20 کال و. زما چې کوم دی 15-16 کال عمر دی او زما د وړوکي ورور چې عمر و هغه 22 کال و. ودونه ټولو کړي وو؟ نه 2 وروریان مې ودونه کړي وو. دا اوس زما او کشري ورور مې نه و کړی. صحیح ده. ښه دا راته ووایه چې ستا تر څنګه ستا بل تره هم ناست دی. بل تره ډېم دلته کې په دې ځای کې موجود دی. ما ته چا ووایي نو هغوی بیا څنګه دغه لیول ته لاړل؟ کوم چې ستاسو دا تره لاړی ده سره ستاسو په ماضي کې څه ذاتیات و یا که د حسد خبره وکړو نو بیا دغه خصوصا ولې د حسد ده کوو؟ لکه دا داسې چې زموږ دا تره دی موږ ټولو ترګانو سره ښه भरपूर خپلې منډې والې دي ځکه زه خپله په ډېر کم عمرۍ کې تللی یم او په
په دې غلا لارو باندې تللی یم او ښه مستقبل لپاره زموږ ټولو ښه کامیاب شوي ورسه شوي نو لکه یو داسې وي موږ خو د تره زامنو ته د ترونو ته وایو که نه چې یاره یو ورور د کامیاب شي یا تره زوی د کامیاب شي انسان پرې دغه فخر وکړي چې زما تره زوی کامیاب شو زما وراره کامیاب شو د تره مثال د پلار د تره زامنو مثال د ورور وي ځکه موږ دې ته خپله ویلو پاسپورټونه ترم ګواه د موږ علما خپل ځاني زما کشر ورور دې ته پاسپورټونه جوړ کړو د نورو ترګانو زامنو ته هم چې یاره بار مو ولګو کامیاب شئ پوه شوې موږ دغه نو لکه موږ خپل ځاني موږ خپله رسټورنټ د اټلي کې موږ خپله سرکاري نوکري هم کوم زما کشر ورور دی هغه سټډي کوي لکه بس زه به ده ویم چې یاره زموږ پښتانه نشي کتلی چې یو بل انسان کامیاب شي لکه ډېر کم پښتانه داسې چې هغه نشي کتلی یو بل سوال درنه کوم چونکې زه هم د دې معاشرې پیداوار یم د پښتو د مینټلیټي راته پته ده مور پلار حساسې رشتې وي د بچو لپاره چونکې ستاسو مور ژوندی ده هغه ادراک کوي ګوري چې دا کم سړی زما بچي ته نقصان رسوي کم نه رسوي نو هغې چېرته کې تاسو ته مخکې نه د احتیاط کولو د دې سړي نه ویلي وو نیو ویلي لکه داسې څه خبره نه وه راغلې زما فرست جون باندې تاسو ته ما پیلوي زما چې کله واده نو زما دې تره پکې خپله شرکت کړی دی د تره پکې لکه د انسان د زړه نه یو خدای خبرې انسان په زړه کې چې کوم بغض کې په ظاهره به در سره هر څه ډېر ورور به په مخ باندې به مسکا وي خو د زړه نه یو خدای خبر وي او زه وایم چې یاره دا ولې داسې زموږ د پښتنو کې داسې دغه دی زموږ د ډېرو کمو پښتنو کې قسم زه تاسو ته د انټرویو درکوم قسم زما د وجود دا ویښته ښه د هغې نه ایموشنل کوم دی نو ستا حالت ما په ویډیوز کې کتلی دی دغه سایډ نه ځان سایډ ته ساتو د مطلب په خبرو باندې خبرې کوو دغه موږ نه اصل خبرې پاتې کوي موږ هم بیا د کیمرې مخې ته نشو ځان کنټرول کولی دا راته ووایي چې د دغې نه علاوه چې اوس تاسو کوم نور ترونه دي هسې یو جنرل به څه پیغام ورکې یو سړي له پکار دی چې هغه په تره باندې اعتبار وکړي د تره په زوی باندې اعتبار وکړي مونږ خو ورته عام طور ترې خلکو به تربور وي خو منلم نو اوس تا ډې واقع نه بس به خلک څه دې رشتو باندې اعتبار کوي که نه به کوي یاره دا داسې ټایم دی چې اعتبار نه دی کول پکار خو لکه وي لکه مونږ خو د شته که نه زموږ خپله د ترګانو سره د تره زامنو سره لکه تاسو ته ما مخکې وویل چې زه ډېر کم عمره کې 15 کاله انسان څو عمر زما دا د 15 کالو عمر شو دا 17 کاله ما بهر تېر کړل لکه بهر نه چې زه راغلی یم زما ته دویم ځل شو چې زه راغلی یم تېر ځل راغلی یم ما 3-4 میاشتې تېرې کړې زما والد صاحب کینسر و هغه سره ما په هسپتالونو کې په کور کې تېرې کړې لکه دې ترونو زامنو سره دې ترونو سره ما خپله خبرې کړې په موبایل به مې ورسره خبرې کولې لکه داسې هېڅ قسمه خبره به مونږ ته دې لکه بده نه کوله خو لکه هغه ماشومان چې کوم وي که نه د هغې زامن هغې به لکه زړونو کې داسې وو چې یار دا ولې کامیاب شو ولې لکه زمونږ په رنګ ولې نه زمونږ دې تره به خپله ټکسي چلو دا دښمن چې کم زړه کې بغض کې نه نفرت دی زه خو زما قسم زما خو نوم هم په خولې نه راځي قاتل دی تنکیرونه یې دله وجلي دي نوم به څنګه په خوله راځي ته پته لګي چې چا په کور راشي او ما چې خپله دا 3 روریان په ځمکه باندې ولیدل که نه په وینو کې نو قسم په رب که زما زه یم چې ځمکه وشلم ما پکې دننه کې چې دا ما دا په خپلو سترګو باندې زه خو راغلی خوشحالي ته یم دلته چې پاکستان دې نه مخکې به دا واقع د انډیا په فلمونو کې کتلې وي نو زه درته څه یم چې ما په فلمونو کې هم داسې څه نشته چې 3 روریانې وجلي په یو ټایم تره زامنو دا چېرته شته چې تره زامنو روریان وجلي چېرته دومره بغض کې نه زه یم دا ولې زه چې زه کامیاب یم زه چېرته په لاره تېرېږم په ګاډي کې ما سره خپل ګاډی خپل کور هر څه مونږ سره شته خپل رسټورنټ یم د بهر ملکونو کې مونږ چې زه چېرته په ګاډي کې تېرېږم ته ما ته په لاره کوي چې یاره ما دې ځای پورې خو بوځه چېرته په فخر باندې وي چې یاره دا زما تره زوی دی کامیاب شو چاته خو ویلی شي که نه په اوچتو سترګو باندې سینه به ورته اوچته کړي چې یاره زه نه یم کامیاب زما تره زوی کامیاب دی زه یم چې دا ولې بغض کې نه نفرت زړونو کې دا ولې پښتنو داسې دي خاص کر د خپلو وینو رشتو کې دا راته ووایي چې د مورکۍ هم څه حالت دی نن سبا د دې غم سره څنګه وخت تېروي نشم بیانولی د هغې فریاد زه ډېر ځان حوصله کوم زه ډېر ځان ځکه یوازې پاتې شوم یوازې خدای دی زه یوازې پاتې دغه روریانو کې پلار لکه هېڅ څوک نشته خپل خپلوان سره ټول ولاړ دي وایي موږ تا سره یو ډاډګیره نه راکوي خو لکه د زړه تسلي هغه یو بل شانتې وي زه چې کله د کور په دروازه باندې دلته مونږ پاتې کېږو
دی چې کله د کور په دروازه باندې بل ورځ لاړم زه لکه تاسو به زه دلته ډېر زیات ناست یم دې خوا طرفونو کې زه ناست یم سیټ ته ناست یم زه نه شم کتلی هغې په هغه حال کې ځکه ما ډېر خفګانونه ما وکتل ډېر په دې ژوند کې زما خفګانونه کړاو تکلیفونه ما ډېر وکتو اول د ښه مستقبل لپاره موږ لاړو هغه ملکونو ته چې 11 ملکونه موږ په غلا باندې کراس کړل 11 ملکونه په خوله ویده کېږي هغې دنیا یورپ ته موږ په اسان رسېدلي یو زما دارولیان په اسان په غلا لارو باندې تللي یو مرګونه م لیدلي دي هر څنګه وختونه م لیدلي د څه دپاره د ښه مستقبل لپاره که نه او چې خپله د وینې رشته راشي او تا نه ډز وباسي لکه دا په کم قانون کې دا شته چې تا تره زوی خپله ډز وباسي تره در نه خپله ډز وباسي دا ولې یو سوال بل کومه چې د هغه ځای نه را روانېدی نو سم وي چې زو به ترونه به راټولېږي د مورکۍ څنګ به وي د هغې غېږه به وي زما زموږ د رونو سرونه به وي څه خوبونه هم سترګو کې راوړي وو مونږ چې هلته را روانېدو نو مونږ په دې خیال راغلو چې یاره زموږ والد صاحب وفات شوی دی او کور کې ډېر خفګان و لکه 2 کاله چې وشو زموږ لکه دا یو ښځې ته پته لګي چې کله خاوند نه وي جړل به مونږ ته به مونږ ورته دلاسې ورکولې هغه دلاسې مونږ ورکې مونږ یو خوشحالي ځان ته را جوړه که ما خپل ځاني لکه زه بار پاتې کېږم ما پوه شوې لکه بس دې زه د واده ته دغه که ما ته یې واده وکړه دی نو ما ورته یاره لږ صبر وکړئ نو بس دې ما ته ووایي که نه ما ورته صبر وکړئ بیا به زه ته راشم یو 2 کاله پس به زه ته راشم پوه شو دلته لږ کارونه دي بهر ملکي کارونه مې لږ زیات وو ځکه چې نوکري وي داسې لږ کې نه شو وزګارېدلی تاسو نو ما ورته صبر وکړئ بس دې زه مجبوره کړم وایي راشه خوشحالي لکه روریانو خویاندو ټولو مجبور کړم چې راشه نو ټول رایوځای شو خوشحالۍ دپاره زه خو د خوشحالۍ دپاره دې ملک ته راغلی یم د خفګان دپاره خو نه زما 3 روریان وجلې شوي زه انصاف غواړم د خویندو ذکر هم وکړو نو څو خویندې دي مونږ 2 خویندې یو مشران دي ټولو کې مشران 2 خویندې مې دي یو ورور 2 خویندې پاتې شو یو ورور د کوم وکاس ماشومان بچي شته د وکاس یو لور وفات شوې ده او چې کوم ورپسې 2 نمبر و عباس د هغه یو زوی او یو لور ده زه پرون اوس شته ماشومان ژوندي دي ماشومان یې ژوندي دي په خدای یقین وکړه که نه زه بل ورځ په ګیټ باندې دننه شم ما ځان دومره وسله کړی و که نه چې تاسو نه شم دومره لکه بهر خو چې ځان ته ناست یم هغه خو د برداشت نه باندې زه چې کله کور ته لاړم او کور ته ګیټ مې کولاو کو څنګه او دا ماشومه ما ته راله د 4 کالو ده ما ته راله ما ته ځکه هغې پلار نه یې لیدلی 5 شپږم ورځ وه چې پلار یې نه و لیدلی ځکه هسپتال کې پروت وم زه کور ته رالم ما وله مې غاړه راکړه وایي نه وی بابا جان مې راوله بیا غاړه در کړو ما د کوم ځای نه راوست لکه دومره ظلم زه ګوره بیا راووتم مې نه شم چې زه ماشومانو ما ته برداشت ختم کړو نو زه چې مور سره ملاو شم زه چې خویندو سره ملاو شم هغې له به برداشت څوک ورکوي زه خپله غرق شم د برداشت نه وتم